چې په رباب مخکې به څه پښتانه موږ په بمونو والوځېدو، سم یو بل مړ کړو، سم یو بل په چړو وو. اخرنۍ خبره پکې دا راغله چې آیا رباب هم اوس خلک وژني. زما د دیر بچی چې وژلی شوی دی په دې کې پوره کردار د رباب دی. نو زه د غونډه دیر چې زموږ څومره سیاسي خلک دي هغوی نه هم زه دا ګزارش کوم چې انشاءالله هر څنګه حالات وو تاسو به راځئ د موسی ته موږ انصاف ورکوو. امي کلاسمیټو کله چې دا واقعه کېده همدې نه ګنټه مخکې ما دا کال وکړو، بیا راته وویل چې زه خو اوس داسې د ماښام ټایم دی، زه خو هسټل ته هم نه فرید هسټل نه وباسلی یم، زما به شپه چېرته وي، خو ما ورته وویل انشاءالله بندوبست به وشي. هغه بیا د ملګري سره رابطه وکړه، زما په خیال چونکې هغه روان و چې تر ملګرو ځای ته شپې له. نو د بده مرخه د ګنټه مخکې کله موټرسایکل ته ورته ما ورته آواز هم وکړو چې لږه په قلاره به ځئ، خو د الله او د انسان یو اراده نه وي او چې څه الله کوي نو بیا کوي، خو دغه مقرر وه. خو زما په خیال چې هغه د خپل ملګري سره رابطه کړې وه او د هغه ځای ته شپې له روان و، د بده مرخه دغه حادثه راغله او اکسیډنټ وشو او بیا هغه بټخیل هسپتال ته منتقل شو، د هغې نه پېښور ته ریفر شو. زما یو ملګری ورسره وځو، دا سره په رابطه کې وم، نو هغه وایي چې نه بیډ شته نه داسې نور څه داسې میډیسن شته او چې هغه ته لکه مطلب ډېر سیریس مریض و چې هغه ته بیډ نه میلاوېدو، لکه دا بای پروف زموږ سره ویډیو ریکارډ ډاکومنټس کې تاسو ته موږ دا درکړو. بیا د یونیورسټۍ دا رول چې بیا هم ستا سره اپشن دا شته چې ته افیلیټ کمیټۍ ته هم درخواست ورکولی شي. خو د بده مرغه چې په کومه ورځ شوکاز شوی دی نو د شوکاز د 3 ورځو جواب نه مخکې دته نوټس شوی دی چې مطلب ستا هسټل نه مو ختم کړي، بیا د پاسه د وارډن میسیج هم راغلی چې مطلب ته به هسټل ته نه راځې. بیا مونږ پروز سره تلي دا ټول ملګري مشران د تنظیمونو مشران را سره نو مونږ ورته ویل چې مطلب دا کم قانون کې دی، مطلب چې دې کې تا یو طرف ته شوکاز ورکړی، په هغې کې تا جواب غوښتی دی چې تاسو خپل جواب جمع کړئ. بیا هم هغه جواب ته نه دی پرېښی او د جواب د پاسه تاسو یو بل نوټس کړی دا کو غیر قانوني. نو هغه ماته د جواب کې دا ووي چې ما کړی دی، بس زه پر اوس یم او د ما نه څوک تپوس نشي کولی. د نوخار په علاقه کې د نوخاري روډ نه 2 کیلومتره فاصله کې احمد کالونی پلاټینګ شوی دی چې نن ابتدا وه او ډېره غټه خوشخبري ده د غریبانانو دپاره. شاید به موږ خپله ډېره غریبي تېره کړې ده په خپله او موږ هم د پردو کوټو او اوس مو شکر الحمدلله ګزاره کېږي. نو موږ ځکه د غریب دپاره دا پروجیکټ روړی دی چې موږ مزدوري په خپله هم نه کړو او د بل لپاره پیدا حاصل کړو. دا 80,000 روپۍ ستاسو ریټ 80,000 روپۍ مرله یوې میاشتې لپاره. یوې میاشتې لپاره جی. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګرانو کتونکو شاهد خان شاهد موجود مجی ملکن یونیورسټۍ مخې ته د نن 2-3 ورځې مخکې یو ځوان ژوند بیلو موسی خان چې د جرنالیزم سټوډنټ و شپږم سیمسټر کې و، د هغه په زړه بلا ارمانونو و پر دیر سره تعلق ساتلو د دیر ښکلاګانې مخکې ښودلې دنیا ته نړۍ ته ښودل کوم مشکلات چې و د هغې دپاره هغه صحافت ته غاړه کېښودله. 2-3 ورځې مخکې یو سانحه راغله چې په روډ اکسیډنټ کې هغه وفات شو. راغلی جي دا د هغې ملګري ولاړ دي، دوی سره به خبرې اترې کوو چې څه واقعه مخې ته راغلي. السلام علیکم. وعلیکم سلام. څنګه یو؟ خیر شکر تاسو ښه جی. دا واقعه څنګه مخې ته راغله؟ د ټول ناول کو زه ستاسو ته چینل شکریه ادا کوم. واقعه کو داسې ده چې موسی خان ته یو واقعه راغلی وه چې دلته د شنګله سوسایټي یو پروګرام شوی دی، هم دا کم ټیم چې دی هم دې ټیم باندې پروګرام شوی دی د شنګله سوسایټي د طرفه او موسی پکې میلمه و. موسی و د افردیر میلمه و. نو پروګرام چې سټارټ شوی دی نو د 2 سر رباب و د موسی خان سره. د موسی خان سره نه و، د دې نور سره وکړو، مطلب موسی خان پکې هم و په دې ټایم. نو د فاسه په چیف ډاکټر راغلی دی، چیف ډاکټر ورته وی چې مطلب دا رباب راکړئ یا 2 نه ورکو. بیا چیف ډاکټر په ډېر تیز تللی دی، مطلب پولیس ته ویل چې مطلب دا د رباب سره بند کړي، مطلب رباب والی شوی نه دی کو ډېر تیز تللی دی. بیا پکې چیف ډاکټر لاس هم تاو کړی دی، کنځل هم شوي دي، د هغې ثبوتونه هم پراته دي، ویډیوز هم شته. بیا په سبا باندې مطلب دا زما ډیپټي جنرال سیکرټري د تنظیم او زه د تنظیم صدر یم، ما ته وی چې صدر صاحب چې مطلب ما سره داسې الفاظ یو شوي دي او موږ میلمانو د مخې د الفاظ استعمال شوي دي
نو په هغې کې مونږ پر اوس ته یو اپلیکیشن ورکو چې دا چیف اپراتر دی سټوډنټ نه معافي وغواړي چې د طرف پلار کنزل شوي دی او لاس پې هم دغ شوی دی پر اوس په ټایم وي چې بالکل دا غلطه شوې ده نو مونږ وې زموږ له به د دې جواب راکړي بیا سبا زموږ میلمانه راغلي وو که د میلمنو د پاسه مطلب مونږ چې وکتو نو مونږ ته شوکاس شوی و بیا مونږ وی چې خیر په شوکاس کې دا مینشن شوي و چې مطلب په 3 ورځو کې د موسی خان اشرف خان دو جواب ورکړي نو مونږ چې جواب تیارو د شوکاس جواب هم ورکوو نو په شوکاس کې کو 3 ورځې ټایم و چې په 3 ورځو کې تاسو خپل جواب ورکړئ و چې جواب مونږ تیارو په دې د پاسه یو بل نوټس رالی نو دو ما ته وخو ما نه منله میم چې دا کېدی نه شي مطلب دا کو د رولز خلاف دي شوکاس جواب ته ورکړي د دې نه پس په کمیټي جوړیږي په کمیټۍ کې به پروز ډپټي پروز چیف راکټر ډپټي چیف راکټر بیا ډینز دا کمیټي بنای سي دا کمیټي بسانه تپوس کوي چې ستا پرې خبره کې حقیقت شته یا نشته یا به د چا سره چې واقعي راغله چې مطلب دا په غلطه دی تو په غلطه بیا د هغه کمیټۍ نه پس فیصله کیږي چې په هغه فیصله کې ته سزا شي نو بیا د یونیورسيټي دا رولز بیا هم ستا سره اپشن دا شته چې ته افیلیټ کمیټۍ ته هم درخواست ورکولی شي خو د بده مرغه چې په کومه ورځ شوکاس شوی دی نو د شوکاز د 3 ورځو جواب نه مخکې دته نوټس شوی دی چې مطلب ستا هاسټل نه مو ختم کړي بیا د پاسه د وارډن میسیج هم راغلی چې مطلب ته به هاسټل ته نه راځې بیا مونږ پر اوس سره تلي دا ټول ملګري مشران د تنظیمونو مشران را سره نو مونږ ورته وی چې مطلب دا کم قانون کې دی مطلب چې دې کې تا یو طرف ته شوکاز ورکړی په هغې کې تا جواب غوښتی دی چې تاسو خپل جواب جمع کړئ بیا هم هغه جواب ته نه دی پرېښی او د جواب د پاسه تاسو یو بل نوټس کړی دا کو غیر قانوني نو هغه ماته د جواب کې دا ووي چې ما کړی دی بس زه پر اوس یم او د ما نه څوک تپوس نشي کولی مونږ بیا هم څه دغه ونه کړل کو بیا د موسی الیکشن و دلته د دیر سوسایټي په دغه ورځ صدارت ته ولاړو کو چې مونږ د موسی خان په خپله ولاړو بالکل جی بالکل بیا چې مونږ د دغه دفتر نه راووتو نو موسی چې کوم دی نو هغه داسې لږ خپنیونی شو داسې لږ هغه چهره چې کومه ده لږه زیړه شوه نو ما ته وی چې صدر صاحب دا کو زیاتی دی او دې کو لږه تپوس پکار دی او ته کو ډایرکټ داسې راووتې مونږ وی چې تپوس پې کوو کو په لاره بیا زما پریزنټیشن و زه پاتې شوم بیا دلته ملګري ټولو ملګرو سره یې رابطې کړلې د موږ سره دا خواته ملګري ولاړلې د ده سره هم خبرې کړلې چې مطلب یار خفه یم او لکه ډېر غلط کار سره شوی چې شوکاس د پاسه نوټس او نوټس نه پسې زه هاسټل نه مې ویستلم او بیا زما سبا پیپر هم دی او زه ریسټیګیټ هم یم ما به پیپر ته هم نه پرېږده او پلار ته څه ویم انسان هغه یې رهي یو خپله ذهني دباو کې رالی بالکل ذهني دباو پرې رالی بیا یوازې هغه ته نه تقریبا 10 کسان ښه په ثبوت شته ښه ګواهي شته چې هغو ته هم دا خبره کړله چې مطلب یو قسمه زه خفه یم زما پیپر دی زما به څه کېږي بیا دې ملګرو ورته ویلي چې ته کو دلته د صدارت کانډیډیټ یې ته خپل کمپین ولنه کې او ده ورته دا جواب کې ویلي چې زړه زور مې نشته هم په کومه ورځ چې د سا ورکړله هم په دغه ورځ یې دا خبره کړله بیا ټولو ملګرو ته دا خبره کړله نو بیا یې ما ته هم یو ګیله وکړه چې صدر صاحب ته زموږ صدر یې کوستانه زه ګیله کوم مونږ به همیشه دا انتظامیه زموږ په سر راخیږي خو لکه دا به د سر نه ګوزول غواړي په خفګان یې راته دا خبره وکړه بیا زه لاړم کور ته نو کور نه ورته ما کال وکړو چې تاسو هاسټل ته ورغلي یې که نه که نه یې ورغلي زه به درشم زه به رسره ورشم دې واړن ته به مونږ سوال مینت وکړي چې نن مونږ د فري دي زه د افر دیر یم زه به ځم چېرته بل چې دی هغه د شنګلې دی هغه د شاپور دی دا به ځي چېرته نو پروس کو دا منل نه بیا چې ما دا خبره وکړل نو زه چېرته تللی وم ما ته رابطه را سره وشوه چې دغه شان اکسیډنټ شوی دی کو لږ زخمیان د خپې کړېدلي نو بیا چې اکسیډنټ په څه شی و ګاډي کې و اکسیډنټ دو په موټرسایکل موسی ډرایوینګ کوو او دا څو کسو په دا 3 کسه و جی 3 کسان و نور بچ دي هغه یو چې دی د هغه مطلب جام یې ما ته د خپې هم خوږ ده او ادریم چې دی بس هغه هم بچ دی غاښونه ماښونه لګېدلي کو زمونږ دا خپل دغه دی چې مطلب دا وتی دی نو دا خپل یا مونږ اوس الله ته پته چې بس څه سوچ باندې وتی یا ځان له کمره کتل ځکه چې هاسټل نه کودو ته دا ویلو چې تاسو به هاسټل ته نه راځئ بله خبره دا ده چې د انتظامیې له طرفه په هغه باندې ډېر زیات دباو زه دلته تنظیم صدر یم چې په ما شوکاز وشي نو په ما باندې ډېر زیات بوجي تاسو سوچ وکړئ چې هغه په عمر په لحاظ هم کم و مالی طور هم کمزوری و د کور نه هم د پولیټیکل داسې سپورټ نه و کم چې ماته دی نو چې زه داسې ذهني طور په یو شوکاز کمزوری کېږم نو تاسو سوچ وکړئ چې هغه کشر موسی ابه څونه زورلی شوی ټیک ټاک د انتظامیې نه مونږ دا تپوس کوو چې دا په کم قانون کې دی چې په یو ورځ شوکاز کول بیا په یو ورځ باندې تاسو نوټس جاری کول بیا تاسو د هاسټل نه ویستل
دا نه په قانون کې شته او نه د یونیورسټۍ په رولز کې شته. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو کلاس میټ وئ؟ جی زما مین سید نوم دی او 6 سیمسټر کې جنرال سټوډنټ یو. هغه زموږ کلاس جرنالیزم کوئ؟ جی سر. امی کلاس میټ کله چې دا واقعه کېده هم دینه ګنټه مخکې ما د کالو کو چې سی آر صاحب ته راشه او بس پیپر دی چې په هغې څه بحث وکړو. نو زه په خپله باندې د صاحب جنرال سیکرټري وم او په ما هم شو کاف شوی ورسټیګیټ شوي. نو زه چې رالم د کوټه کې فای کې دغه کې ما سره ناست و د واقعې نه مخکې چې داسې قصه ده او موږ ریسټیګیټ یو بل ځم پیپر دی او داسې شوکاز دي. نو موږ به څه ترتیب کوو؟ ما ورته شوکاز یې مخکې هم شوي دی او اوس هم شوی دی او ریسټیګیټ پکې هم وشو. مخکې به هم سوچ کوو الله شته لاره به وباسو خپلې هلې ځلې بس جاري ساتو. نو بیا هغه ما ته وویل چې زه منټلي داسې هم لکه مطلب بوج در روان یم چې سبا ما پیپر ته نه پرېږدي زما کور ته کال وشي داسې مخکې هم 2-3 فارې کال شوی ده زه به کور څه جواب ورکوم. نو هغه منټلی داسې ډېر زیات خراب و. ما ولا تسلي هم ورکولی زه کلاس په خپله سی آر هم یم. نو ما انشاءالله الله به خیر کړي موږ د ټیچرانو سره ما پاکې رابطې وکړې چې زموږ دغه شانتي دا ایشو ده د دې به څه پراسیزي طریقه کار به ته ما وویل چې پیپر ته به انشاءالله مونږ الاوډ شو چونکې مونږ خو الاوډ نه خو ما لا داسې تسلي ورکړم انشاءالله پیپر ته به مونږ الاوډ شو. بیا راته وویل چې زه خو اوس داسې د ماښام ټایم دی زه خو هسټل ته هم نه پرېږدي هسټل نه وباسلی یم زما به شپه چېرته وي خو ما ورته انشاءالله بندوبست به وشي. هغه بیا د ملګري سره رابطه وکړه زما په خیال چونکې هغه روان و چې د ملګرو ځای ته شپې له. نو د بده مرخه د ګنټه مخکې کله موټرسایکل ته وتو ما ورته آواز هم وکړو چې لږه په قلاره به ځئ خو د الله او د انسان یو اراده نه وي او سیسه الله کوي نو بیا کوي خو دغه مقرر وه. خو زما په خیال چې هغه د خپل ملګري سره رابطه کړې وه او د هغه ځای ته شپې له روان و د بده مرخه دغه حادثه راغله او اکسیډنټ وشو او بیا هغه بټخیل هسپتال ته منتقل شو. د هغې نه پېښور ته ریفر شو. د هغه چې کوم دی هغه یې مړه راوړله. آیا کې د مرګرو سړي چې هسپتال کې مسله ورته او مشکلات ورته هسپتال ته چې کله پېښور ته هغه ریفر شو زما یو ملګری ورسره و زه دا سره په رابطه کې وم. نو هغه وی چې نه بیډ شته نه داسې نور څه داسې میډیسن شته او چې هغه ته لکه مطلب ډېر سیریس مریض و چې هغه ته بیډ نه میلاوېدو لکه دا بای پروف زموږ سره ویډیو ریکارډ ډاکومنټس کې تاسو ته موږ دا درکړو. خو یو شی چې کوم دی هغه ته مطلب داسې ریان نه و چې موږ موسی څنګه بچ کړی شوی هغه یې موږ له فماړ دغه باندې راوړو. تاسو خیر دی شکر تاسو ښه الحمدلله. تاسو خو کلیوال مو؟ جی جی زمونږ کلیوالو خو شاید به یې بس د نورو خبرې وکړې خو داسې ته زمونږ خو دومره دردېدلي یو چې د موسی په غم په شپه باندې هم نه مونږ خوب کړی اوس هم راله خوب نه راځي. په حساب باندې 3-4 ورځو کې مونږ ګنټه 2 خوب هم په حساب باندې کړی. خو دا خبره کول غواړم اخرنۍ شارټ کټه چې آیا د پاکستان په ازادېدو کې زمونږ د دیر والا ډېر زیات کنټریبیوشن دی یا د پاکستان په امن کې زمونږ ډېر زیات کنټریبیوشن دی د پاکستان په ښایست کې زمونږ ډېر زیات څه نه څه کنټریبیوشن هم کړی دی. خو څنګه د پاکستان یو داسې غټه اداره چې زما د دیر بچي له آیا په هاسټل کې ځای نه ورکوي دومره بې انصافي ورسره کوي دا په کوم قانون کې دا لیکلی شوي دي. نو انشاءالله زه د ټولو نه مخکې زمونږ چې څومره فیډریشن دي او بیا که د سوات سوسایټي ده یا د خاص کر دیر سوسایټي خو ولاړه ده چې څومره فیډریشن دي د هغې زیات شکریا ادا کوم. یقینا چې موږ خو کال ورکوو د دیر چې څومره سیاسي خلک دي موږ له هغه به راشي هغوی ته موږ د خپل درد او تکلیف په موږ څه به دلته ودرېږي. خو دې خلکو چې موږ له کومه مینه راکړه که هغه د هر ځای دی او یا فیډریشن دي نو څه کمی پکې ونه کړو جي ټولو زه زیاته شکریا ادا کوم. او بیا خاص کر خبره ده د پاکستان په تاریخ کې او د پاکستان په سرخۍ کې به د الفاظ ولیکلی شي چې پر رباب مخکې به څه پښتانه موږ په بمونو والوځېدو سم یو بل مړ کړو سم یو بل په چړو وو. اخرنۍ خبره پکې دا راغله چې آیا رباب هم اوس خلک وژني. زما د دیر بچی چې وژلی شوی دی په دې کې پوره کردار د رباب دی. نو زه د غونډه دیر چې زموږ څومره سیاسي خلک دي هغوی نه هم زه دا ګزارش کوم چې انشاءالله هر څنګه حالات وو تاسو به راځئ د موسی ته موږ انصاف ورکوو. قدرمنو دا غیر چاپیره چې څومره ولاړ دي نو دا د ملکند یونیورسټۍ سټوډنټ دي دا بیا د جرنالیزم سټوډنټس دي دا به د قام سترګې او ترجمانی وکوي په دې کې موسی خانو چې کوم د رباب یا لاس کې نیولی او یا د ملګرو سره ناست و هغه یو بانه شوه. ځکه دلته که صحافت کې نو هم ژوند ګران دی دلته به سپینه وینا نه کې ځکه که ته مایک رالی او صحافت کې جرنالیزم ډګري اخلي او بیا د پلار پر ایړه ګنډېرۍ خرڅي یا فروټ خرڅي په دغه سختو کې بچی راغټ کي او بیا دلته یقینو که زه راغلم د ملګرو سره ناست وم نو په ګنټه کې چې کم ماشي ما وکتل نو ما وې که چېرته دي ماله لاک روپۍ تنخوا هم راکوي نو دا ماشي زه نشم برداشت کولی. دا یونیورسټي د مسافرۍ یو ژوند دی دا ولاړ خلک د موسی خان مرګ لیدلی دی خفه دي پې ټول
ځکه زمونږ د پښتنو بچیو بیا صحافي وو، صحافت یې کولو لاړلو، رباب خو یو بانه شو که دی صحافي شوی مې نو بیا به هم دته خطرې وي. ځکه نږدې مثال به زه درکړم که په پاکستان کې دی حق وینا کوله یا د ظلم مخنیوی دې کوو او بیا د دا جب کې ناچو نو ژوند به د خطرو ډکي اف آی آرې به مي، سایبر کریم به مي، دمکیانې به مي او که بیا کوم صحافي ګوري نو زه به خپل موبایل یو شپې له ورکړم چک دیږي چې صحافت څومره ګران یې، لن کې زه صحافي نه یم، زه یو سوشل ورکر یم، خو بیا هم ځان رسومه د ظلم مخنیوی کو، معاشرې ته هغه سره وړم چې کوم زما مسلمان ته، زما پاکستانی ته، زما پښتون ته نقصان ورکي. پاتې شو د موسی خان خبره، که نن موسی لاړو سبا به بل ځي، په دې کې د شفاف انکوایري وشي. آیا که رباب جرمي په یونیورسټۍ کې نو خو صحیح د موسی لاړو په دې د پابندي ولګي، که چېرې زیاتې د موسی سره شوي نو د دې د غور وکړی شي. د دې سره خپل پروګرام ختموم. ما شاهد خان شاهد اجازت راکړي. د الله په امان.